السلام علیکم زما خوږو ملګرو ډېر د کلونو راسه نه مو د خپلې علاقې دړان کورونه د خپلې علاقې هر یو افسر ته هر یو دفتر ته کېږدو او داسې افسر به نه وي پوتې چې هغه ته مو د خپلو ړانګو کورونو پر یاد نه وي رسولی او داسې دفتر به نه وي پوتې چې هغه ته مو خپلو ړانګو کورونو پر یاد به نه وي ورسولی داسې افسر ټیبل به نه وي پوتې چې هغه به مو ته د ړانګو کورونو درخواست نه یخی سره مو کورونه ړانګ دي مو کلي ړانګ دي مو خلکو تبعي شوي دي مو خلکو بربادي شوي دي هر یو هغه دفتر چې هغه سره د مو مسالې تړلې دي د کور مې نه ونیسم د پېښور نه ونیسه تر اسلام آباده پورې چې چېرته هم د مو رسۍ کېدله ښځو ته رسۍ مو کړي دي او یو دفتر ته مو یو ګزاریانه یو دفتر ته مو لاس ګزاریا لرو په ورځ کې بیا ورته 2 ګزاریا لرو په هفتې کې بیا ورغلي په میاشتې کې بیا ورغلي او زه باید 3 کلونه داسې دي چې د مو د ړانګو کورونو خبره ته کوم چا سره هم تړلې دی هر یو ته په کلونو مو ورغلي تقریبا دا کورونه چې مو ړانګ دي دا د هفتې یا د میاشتې خبره نه دی دا ته انا لاس کوله مخکې د مو کورونه ړانګ شوي دي نن های مو کورونه دغه وال دي اکثر مو افسر ته ورشو افسر ته خبر وکړئ مو کورونه ړانګ دي هغه مو ته دا خبرې کوي یاره صبر وکړو انشاءالله مو کوو افسر چې کوم هم د علاقې غټ افسر یخ ته ورشو چې مو کورونه ړانګ دي یاره هغه انشاءالله وبشي ما پلاني سره خبره کړې دي په ټیبل باندې ناست افسر ته دا خبره ډېره اسانه لیدلی شي او هغه ته سره دا خبره الپوزه پوهېدی دی چې کور ړانګ دی هېڅ خبره نه دی خو کور ړنګول یا د یو داسې کور جوړول دا د یو د غریب سړي د واس خبره نه وي افسر سړی څه په کلي علاقې کې صرف یوه کمره هم جوړي هغه ته هغه د لکو خرچه کوي او موږ چې یو د لکو د پلار نیکه زمانې نه جوړ شوی کورونه د لکو د کروړونو سرمایې سره مو تباه شوي اوسه پرې مو ته 1,50,000 یا 4 لکه روپۍ چارو کې هغه هم مو ته د 3 کلو بعد میلو شي 4 کلو بعد میلو شي زه به دا یم چې د مو علاقې کې داسې کورونه هم شته چې هغه ته 4 کلو یا 3 کلو مخکې ورته د 15 لکو پرچه شوي نن ورځ به هغه ته مویزه نه میلوي هغه ته به مویزه څنګه میلو شي ولې چې علاقې کې زه افسر نه لرم او د خدای فضل دی داسې ایمنې لرم داسې ایمنې چې په 20 کلو کې د دغې علاقې یوه دوره هم نه ده کړې ړانګ دیوالونه دي زه هم ډارېږم چېرې شاید دا دیوالونه به د ما د مزل د واجې نه ړنګ شي ولې دا دیوالونه د بارودو استعمالونې سره هم کمزوري شوي دي او د اور لمبو سره هم کمزوري شوي او د بارانونو سره هم کمزوري دي دا وړه ماشومان داسې د خپل ړنګ کورونه کسې دا د مو افسر نه یوه پوښتنه کولی شي زه د خپل علاقې د څومره مو افسران دي څومره مادې مو سره وکړلې کله هم څه احتجاج وکړو کله هم څه په روډ باندې کینو کله هم څه د تو دفتر ته مو یو لښکر سردار شو بیا د مو مسالو ته ته هفته ټیم رکوي میاشته ټیم رکوي خو څه کله هم خپل کورونو ته ورواپس شو ړانګو کورونو ته بیا مو مساله دغونه هېري دا وکسه دلته والا مزل کولی ړانګ دیوالونه هر څه زه په خپله دا یم که چېرې یو افسر په خپله دغې علاقې ته روشي وایي ګوري د علاقې ایمنې روشي د علاقې امپي روشي د علاقې کمانډنټ دروشي د علاقې ډي سي دروشي د علاقې بریګیډیر دروشي د علاقې سینیټر دروشي د علاقې مشران دروشي علاقې ځوانان علاقې علما دروشي دا د خلکو حالات وکسي که نه د خلکو حالات داسې ویلي شوي دي ایمو مسالو ته چوک مسالونه نه 42,000 نه زیات خندانونه بېکوره شولو 42,000 نه زیات خندانونه اوسه پرې ډي سي هم د مو ړانګو کورونو ته دوره ونه کړه اوسه پرې مو ړانګو خلکو ته یو ایمنې رانغلو سینیټر رانغلو مو فوجي عسکریات یا مو کمانډنټ صاحب یا مو بریګیډیر صاحب یا څومره هم غټ خلک دي د مو ړانګو خلکو ته رانغلو پښتني ته رانغلو او د حکومت یو چوکیدار هم مړ شي د حکومت یو چوکیدار هم مړ شي د حکومت یو وړوکی هم نقصان وکړي ټوله میډیا په ګڼېږي هر یو سړی پښتنې ته هم ورځي او د خبرونو یوه سرخیونه جوړه شي او موږ دومره ړانګه علاقه لرو چې په کیلومیټرو دی
لا ته نن ورځ پرې ګورنر هم دوران دی کړی د سنټرل کورو لا ته نن ورځ پرې د علاقې یو افسر هم دوران دی چې د خلک څنګه ژوند لري او مونږ همیشه د پر توقع هم د دغه څو قرباني مو ور کړی دی د خلکو ور کړی د پلور نیکه وطن اعلان کړلو او قرباني دغه ای چې سړی خپل بچیو ته د پلور نیکه نه جوړ شوی کور ته تړان کی دغه عزت دغه حیا دغه کور دغه ژوند دغه هر څه تباشي قرباني دغه ای خو دغه قرباني هیڅ سره احساس نشي کوي احساس وای کم از کم د لاسو کولو کې خو یو کاس خو بدره پښتني ترغله یو کولو کې تاسو د ټوله علاقہ د بل ځنه دلته زه د یو څو کورون ته لاړم د مو ټوله علاقہ د شړانګه پراته ده خو سره افسوس په دې خبر رسي چې مو د ړانګ هیڅ خبر نه دی غمخوري شریکونې د پاره یک جهتی چې مو همیشه د پاره پروډونو کو چې پلاني سره یې جهتی د پاره غم پلاني سره یې جهتی مو سره یک جهتی منو کوونې د پاره اوسه پر مو ته ډي سي نه دی راغلی مو علاقې د اوسه پر ای سي نه دی راغلی مو علاقې د اوسه پر ایمنی رونغلو مو علاقې د اوسه پر گورنر رونغلو موږ سره والي یک جهتی نه کو د وړاندو کورونو خلکو سره واسې تیر شو ژمي تیریږي ساړه تیریږي ووري تیریږي د پښتني والي سړی نه رسي و دې باندې مو ته انتهایی زیات افسوس دی او مو سره بار خپل علاقې افسرانو غوټو افسرانو دا وادي کړي چې تاسو علاقې ته درڅوم تاسو علاقې دورا کوم تاسو غم مو غم دی تاسو نام کورونه مو کورونه دی تاسو هر یو مسله مو مسله دی خو صرف الپوز پرې یو افسر مو د سیونل چې مو د غړاو کورونو کې وبخای خوي د مو رنګ علاقې کې بخای خوي دغه علاقې بجلی نه لري د علاقہ روډ نه لري د علاقہ نتورک سہولت نه لري د علاقہ کور نه لري د علاقہ د ژوند هر یو هغه بنیادی سہولت د علاقہ افسر نه لري د علاقہ ایمنی نه لري د علاقہ مشر نه لري د علاقہ ځوان نه لري کدی علاقې افسر وای د دې علاقې مشر وای د دې علاقې ځوان وای نن به د دې علاقې आवाज د هغو خلکو غوګونه ته د لاس کوله مخکې رسیدله چې کوم وخت کې د علاقه ړنګېدله پښتني ته چوک نه رسي او دی وجه نه اوسه پرې ړانګ خپل افسرانو ته چې کرسي کې ناستای د تو پارز نه دی گورنر هاوس ته راتګ تو پارز نه دی د سادي یا د پړچینور جرګه هال کې ناستای تو پارز نه دی تو پارز دا جوړیږي چې ته خلکو ته ورشي او خلکو مسالې ووري د خلکو په علاقې کې خو بدقسمتي د سیمو علاقې کې داسې افسر مو نه لرو نو اوسه پرې راغللو هر یو افسر صرف پاسای کوي صرف د خپل وخت پورې کوي بیا سیم کورونه ته زه نه ړنګ کسم دا ماشومان کس دی که زه یو نه احساس نکم چې دغه کې به یو هم لسم پوست کې یو د والخ دی علاقې کې لسم پوست کول نشته دی یو نه کوم بیا چې دا کټا شي بیا ته ماته سره دا څه چاله دینه زه ډارېږم بیا د هر ځای کې روډ باندې رکوزیږي تر کوشه شین خطه کار وخه تر کوشه ته ځان وخه په دی والي چې دی شکلونه نه دي دې شکلونه د جهالت غنته لیدل شي دې شکلونه نه ډور غنته ویره غنته غواجه د ایسته سړنګ ماحول کې د خسته پسته ماحول کې دا رکاټ نه شي څړان کورونو کې رکاټ شي مستقبل روان سختي ته دا دنه وسنه تیرې نو ټول خپل افسرون ته علاقې ته لور شو علاقې خلکو سره کینو د علاقې خلکو مسالې وکړو تر هغه وخت پرې چې تاسو دغه خلکو ته تسلی د پاره کم از کم راتلل شو کور را شو جوړه مو ته پاته دی په دې د تاسو جوبونه ډکول لوال ډیره ګرانه خبره دی پلور نه که زمانه نه تاسو امیر خلک او امیر ترین کیګو کورونه تاسو مو ته نشو جوړه دی مو یقین دی کورونه جوړول خپل دی مالبي روپیه هم تاسو مو ته نشو راکړه د مو سره کوم ړنګ مالبي دی راتاخه کوله شو چې دوره احساس ته مو وشي سره مو چوکستو د پښتني ولا مو باندې چوزړه خوږي دلته څومره هم ته د سروي ټیمونه ولا راشي مو علاقې ولا تاسي سوال غواړو تاسو بیک مانګته هو بیک نه غواړو کور علاقه ړنګه دی دا ړنګ کورونه نه دا جوړول دا د یو غریب سړي کور نه څومره افسران دي چې مو صبر باره درڅو تاسو مو علاقه وکسو احساس به توشي چې د مو الپوست کوم دي دا اوس هم نارم دي په کور مو الپازونه نه ورېدلای په کور د مو الپازونه نه خالکو د مو د کوم نمونه کوم اواز کوم الفاظ روزي دا داسې نه وای لکه د کوم ناره نه دا په کوره سخت وای ړنګ وای او دوکې وحشت وای چې خلکو ته احساس شو سره د خلکو په سینو کې څه شته دې احساس شته نه د خپل علاقې منې ته منیر احمد خان اورګزای صاحب شل کوره تیر شو شرمېږي نه په د شلو کولو کې ته خپل خاندان کمې بویندو لپاره به ته هر با استعمال کړي په د شلو کولو کې د شلو کولو کې تو پار جوړیږي چې 2 ګزار خدای علاقې ته راغلی
په دومره 42,000 خلک ړانګ شول تو اوسه پرې خودات خیل قوم ته لاړنړې قوم څمکني ته لاړنړې قوم موسوزي ته لاړنړې قوم لشیرزي ته لاړنړې دغه واړو مشمونو تو سره حق نه یې منیر رشید سنیټر سجاد سنیټر صاحب څه پنځام شپږم کولې تو شروع کیږي ته اوسه پرې دمو سنټرل لور ته اوسه پرې دوره هم نه دی کړی او ته اوسه پرې دا پاتې نه چې کومه علاقه کومه نړانګه ده او د خپل علاقې څومره افسرون دي حق د توسو جوړي توسو د خلکو سره غم شریکو دلته تو سره تاګ وکړو تو سره تاګ سکه مو مسالې حل کیږي نه کم از کم ام تو سره به مو احساس پیدا کیږي سره د خلک سره مشکل سره وخت لري مننه ماشومه کورونه تو سره رنګ دي تو سره دا ته وای چې تاسو سره د ترغلي دي السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام مې پیژاندو چې وټونه کله وګټي اچ تر غلای نه دلته تاسو سکول څنګه د سکول مونږ تاسو ها تاسو هم کې ولرم کې 20 لیکاش اپرین ته دریم څه په خپل افسرونو نه څه غواړي سکولونه جوړ کړه کرونا غواړم دي او جمعه ته اړانګ دي ولې اړانګ کورونی کې وخت نه تیری نه والی څه مشکل دا چې ارڅه په غام وی ارڅوي چې تر شرط لږه چې کورونه اړانګ دي چې ارڅو نه چې دا چې کورونه اړانګ دي ملمانو رسیبي آبه چې تا وکړه هغه بس بیا یو بل وجري کې متونی کې کله شر دی اول مارو شي به تاسو څه کو اول مارو چې ډېر تکلیف یې موږ او بس موږ یې پیسې نه شه دا یو زموږ د خپل کورونه جوړ کی کوټه جوړی کړه په درو لا کوالي نه جوړي په سالور لا نه جوړیږي هغه کوټه وشته جوړیږي په درو 2 لک کوټه او بس هغه اوس نه جوړیږي 2 لک شاید 10 لک کوټه ویغه اوس په دې نه جوړیږي خچې ته افسرون د ترغلي نه دی راغلي والی بس نه راځي د خبره اوس پرې نه دی راغلي نه دی راغلي نه